ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. يهوديان او نصرانيان چې کوم دي هغه ګیرا رنگي نه نکریزي پن لګي فخالفوهم پستا سي داغي مخالفت کوي ګيري سپيني مپري دي بلکې نکریزي په ولګوي دا خالفو چې کوم دي دا صيغه د امر ده لیکن امر کله د وجوب د پاره وی کله د ندب د پاره متعدد معنی لري دې صورت کې دا امر د ندب د پاره دی لګول د نکریزي د فرایض نه دي د چاوم داراینه البته یو ازاله د شبدا او یو تسبیغ داغی لری کول د سپینو وختانو چې کم دی مکرودی پکرات تحریم سره اغا داخليږي په تغییر په خلق الله باندې چې ابلیس د چیلنج په وخت کې دا ویلی او چې لا امرنهم فلا یغیرن خلق الله او هر چې رنگول دی بزیړ رنگ په نکریزو سره اغا ثابت دی په حدیثو باندې البته تورواله د وسمه چې کم دی دي کې د تابعین زمانه او صحابه کرامو زمن کې سم مخالفت شوه بعضی قلیل صحابه او بعضی تابعین نه داغه جواز هم منقول اکثرین او جماهیر وایي چې تور نکریزا چې وسمه او تویل شي داغه لګول به جایز نه دي دا روایت د مسلم دی حدیث د حضرت جابر رضی الله عنه دی انه صلی الله علیه وسلم قال غیروه وجنبوا السواد تغییر ورکي ګیرو لرا د سپینوالي نه بدل کوي بل رنگ ته واړوي د نکریزو وغیرہ رنگ تا وجنبوا السواد زانو ساتي د توروالی نه دین زانو ساتي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په حالاتو کې هغه تورول د ګیری چې کم نه هم راغلي هر حال زمانه د صحابه کرامو تابعینو کې پای کې اختلاف شوه دی اکثرین تورواله چې کم دی د کراهیت قائل دي اقلین هغه کې هم د جواز قائل دي قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير بن الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد د توروالی باره کې دوه استثناګان شته دي یو د مجاهد د پاره متعدد روایتو کې استثناء راغلی دا هغه تورول شي او یو دویم روایت چې کوم دی هغه په حق داغه چا کې دی چې هغه عمر نزیات وی بیبي ځوان وی نو داغه د پارم باز فقها او استثناء کړی دا چې تورول لګری کول شي مراد د هاذ المسجد نه اشاره د بصری مسجد ته کې وما نسینا منذ حدثنا یاد مون دي استلې کله نه چې موږ ته د حدیث بیان کړی دا غا توثیق کیدا خپل حافظي وما نخشى يكون جندب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم موږ سره دایرم نه دا چې جندب رضی الله عنه دی په نبی اسلام دروغ وي وجد على چې صحابه كلهم عدول دای دلیل صحابه کرامو به خبره کوله چاته وهم نه پیدا کېد چې دې کې د کذب راشي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کانا فی من کان قبلکم رجلنا تاسو نو وړاندې چې کوم امتونه تیر شوی يهوديان او عیسویان واغې یو قسم او پاغبانی زخمنا پس پجز کراغه درمن شدا سړې وجزع فاخذ سکینا چاړه راواخست فحز بها قطع بها نو پاغي باندې قطع کلاس فل فما رقع الدم نو پس نو وقت شوی لاوینه حتا ماتا قال الله عز وجل حدیث قدسی شدینا اخوا بادرنی عبدی بنفسی لما بندا پخپل ځان او قتل د نفس کې جلتی کړي د پما باندې کنایه د استعجال الموت ندا فحرمت عليه الجنه نو حرام میک پدبانی جنت په دخول اولی سرا یا په صورت د استحلال کې دایمی شو او یا مراد د دینه تغلیظ او غصه شو خودکشي کړي وکنه دی وجنه ده قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرة ان ابا هريره حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا حمام بن اسحاق بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن ابي عمرة ان ابا هريره حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول دا درې کسان د بنی اسرائیل چې یو برګي مرز والا او بل گنجه او بل اعماو او دیتا ممتحن کړي شو امتحانن فرشتہ او تعالی د انسان په شکل باندې تاسو مطالبه دا یو ویل چیرې زما دا چمړه خشي بل ویل زما سترګې خېشي بل ویل زما
دا د سر گنجتوب دا لري شي خلک را نکرکه کوي دعا ورته وکړه ټول خوشو سالم شو نو بیا غي صاحبان د مالو ګرځیدل مالدار شو یو صاحبان صاحب د وخانو شو بل صاحب د غواګانو شو بل صاحب د ګډانو شو بیا امتحانانو مغه فرشتہ بیا ورته راځي د وسایل په شکل یا ځانم معرفي کوي چې زاغه قسم چې تاسو می دم کړی او بیا تنوي زما سفر کې لارا وګدا زما سره اسباب نشته چې د 5 سالو کم ماته سرا کوي صاحبانو د اوخو صاحبانو د غواچو هغه دواړو تور نه کړل وی ګوره تاسو وخت کې غریب خلک وای هغه دا دعوه وکړه چې نمړه کابرن عن کابرن مونږ ته خود نه کونو مالداری پاتې په مونږ غریبي چرته راغلی هغه ته واپس کړیو شو هغه واپس په مغه حال او مرض مبتلا شو هر چې صاحب د ګډانو اعماو هغه لون چې کم دی هغه خپل شکریا ومنله د احسان شکریا ادا کړه او بل دا چې هغه ویل چې بالکل ما باندې داسې حالو الہ ما باندې ډېر احسان کړي سړي په کار یو اخلا او تا باندې احسانم دا غي نه باروم هغه په خپل حال باندې پاتې شو نو دا اوس قطع نه ده د امتحان چې ګینه اوس دی په مالدارانو باندې د امتحان ګینه نه کیږي نو اوسم چې دا سائل براټینا پک به وطن ګوري هیڅ دې کې پته ګوري نه لګيږي چې دا تا باندې امتحان دی فرشتہ په شکل سائل تا تراله دې شي اولاره کې او مظلوم په داسې حال باندې وګوري چې حیران شي چې دې کې دا څه شي کوي نو کاغه فرشتہ په شکل لچا باندې سائل باندې عطا باندې امتحان چې دا سړی د کومک کوي کنه کوي دې شي نړیر خو خطر پکار وي او رټل خو بالکل یې د سائل نه دی پکار او یقینا بنی اسرائیل کې درې کسانو یو برګي مرز والا او بل اقرا گنجي تویلې شي بل اعمادي بدا الله بد او کله خدای تعالی عز وجل یبتلهم چې ابتلا کې وا چې دوی لاره امتحانو کې دوی باندې مراد د بدا الله نه حکم الله وارادا وباسا پسراویلې غدي طرف ته او فرشتہ پسرا لدا فرشتہ برګي مرز والا د پاره پس ورتوي ايو شي نه حب الیکا اغه ورتوي لون حسن وجلد حسن وتحقیق قدر الناس بدګنه مال خلقم او خلق را نکرکی کوي نبی اسلام فرمای پس مسح کړه دی فرشتي غلرا مسحه مسح کا نو ګوره د دم په وخت کې راخل د لاس مسکول د لاس چې کم دی دا جې شودا برکت د ذات دی سبې لستلمی ور باندې خو لیکن د لاس هم پر راخل شوی وذهبا اغتن لاړه فوتي لون الحسنا والجلد الحسنا فقال واي المال يحب اليك فقال علي بال او قال البقر دل تراوی شک کی خاص دلته دی اول ابرست ابل ویل شوی ورکړی شوی دی او ثانی دی اقراعه بقر دی او کنا عکس د دی لیکن لند عبارت نه به پته لګي چې دتا ابل ورکول شوی دی وشکنا دا شک دی د چانا د اسحاق نا پسند کې اسحاق ابن عبد الله رازی دا شک هغه کړی دی وشك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر وعطيا پسور کړه شناقتن عشرا اغه ناقا عشرا اغه چې په حمل باندې لس میشتي وتلی قریب د نتاج او د ولادت وی فقال يبارك لك فيها برکت دی واچول شي یا يبارك برکت باچی خدای تعالی را پدې کې یا دی واچول شي تعالی را پدې کې دعا ورته قال نبی اسلام فرمای یا ابو هريره فرمای چې نبی اسلام مونږ ته حکایت وکړه بیدار الاقرا لرا گنجی لرا قال يشين حب الي قال شعر حسن ويذهب هذا عني قد قدرني الناس بدغني مال خلق یعنی کرکرانه کوي قال فمسحه فذهب واعطي شعرا حسنا قال فاي المال حب اليك قال البقر فاعطاه بقره حاملنا ګورالته شک کړي دلته شک نشته دلته شک نشته نو پته ولګی چې هغه ته بل ثابت شو کنه قال يبارك لك فيها واتلما فقال يشين حب الي قال يرد الله الي بصري وابصر به الناس چې خلق په ګورم کوي فمسحه فرد الله الي بصره قال فاي المال يحب اليك قال الغنم فاعطاه شاة او والدنا شات والدا ذات ولد فانت جهازان وولدها ذات عربي فصيح زبان دی ناتج استعمال په بل کې کوي د مولد په غنم کې کوي قابله للنساء قابله خزه چې اولاد وروړي هغه قابله او ګډانو کې مولده
او په اوخانو کې او په غواګانو کې ناتجه نو دا نو فانت جهادانی دا دو چې کوم دی هغه بچی وروړل وولد هذا او د درېمم بچی وروړو نو هغه ګډ هغه بقره او وخته د نتاج نسبت وک او ګډ ته د تولید نسبت وک دا د خپل زبان موافق هم دغه شان راځي نو يقال نتج یا انتجت معناه حملت او حان ولادتها حامل شوا او ولادت چې کوم دی قریب نو فکان له هذا وادي من لبل د یو چې کوم دی یو وادي د وخان وا دا هغه وخت سره بچي چاو خان ډیرو نو بیا به د غرب په لمن کې یو ناو او خړ کې هغه خیمه واله دا وادي بټوله د دو بیا مصابه خوشی کړیو په دې ټول غر او چغره کې به دغه وخان سره د یا ګډان نو یو وادي دا چې بل څوک دلته بیا راتللم نه کنه چې دې خپل دومره وخان دی دا غیا باغ ترسیانا ولهذا وادي من بقر ولهذا وادي من غنم ثم انه طلب رسا بیا راغه دغه فرشتام ورکی مرز والا فی صورته وهيئته دینه پته لګي یومغه صورت کې ورته راغی یومغه هيئت کې راغلی دا فقال رجل مسكين انا رجل مسكين لقد تعد بالحبال فما بانی غاز باب د سفر چې کوم دی هغه حبال نه مراد اسباب دي دا قط شوی دی په ما باندې په سفری ولا بلاغ اليوم نشتر سیدل نن رضا او کفایت مال را الا بالله او باستعانه الله ثم بك بواسطه استبان دی یعنی استاپا سبب ورته تشی باقی استعانت من الله دی دی الفاظ تمخیل ویخه دا سي الفاظ ویل حدیثو کې مناشي وی دي چې فلا بلاغ اليوم الا بالله وبك او عاطف سره بنوي دي کې معنا د جمعیت پرته بلکې په ثم سره بوای په ثم سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان متعلق هم دا منع کړی چې توکلت علی الله وبک دا بنوي ثم بک تر اخر راشي پکې او دا د اغینا فرق دغه ولري چې هغه مؤثر حقيقي دی او دا سبب محض جوړیږي اسالک بالذي اعطاك اللون الحسنا فاندرنکم دا غزاد بالذي پاس اغزاد سرا چې درکړې تا تلون حسن او جلد حسن والمال او درکړې تا تمال نو زه سوال کوم تانا د څه سوال کوم بعیرنا اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال فدغه ذات درنه سوال کوم د سشي بعیرنا د یو اتبلغ علی فی سفرین رسیدګیو کم پاغیبانی په سفر زما کې هغه ورته وای ان الحقوق کثیره حقونه د خدای تعالی په سم ډیر دي اسرا پس امارت اسلامی را ظاهرا غواړي تلا پکې بل را پیدا شوی وقال له کان یعرفک هغه ورته وای ګوره کې تا په جنم علم تکونه بر صبر کی مرز والا نه وسه چې بد بغنن تعالی را خلقو یعنی معنا ترکه به درنه کولا وی ته فقیر پس در کو تعالی تعالی را مال هغه ورته وای لقد ورثت کابرن ز وارث د مالیم کابرن مشر او بیا لا پس مشر یعنی د پلارانو د نیکونو رئیس ما سره دا مال دی هغه ورته وای ان كنت کاذبن کړي خبره کې دروغجنې پسودي ګرځي خدای تعالی راغه حالت تا كنت چې وی ته پاغي باندې ان بعد روان شو فرشتہ را اقرا علی فی صورته وایتی فقال له مثل ما قال لهذا ورد علی مثل ما رد علیه اغه الفاظ اجمال راوړو فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت وطلع ما في صورتي فقال رجل مسكين انا رجل مسكين وابن السبيل مسافر وتقطعت بالحبال اسباب في السفر فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك بصرك صدر نغوارم شاتن یو ګړه تبلغ بها في سفرين دا به سبب جوړ شي معنا دارا کا خرج به کم ځان به ورسو وقال قد كنت اعمى اغور توایز خو اعمى وما فرض الله بصري او ما ز فقير فاغناني الله فخذ ما شئتن واخلص چې مرضي فوالله لا احمدك اليوم قسم بالله
دلته د احمدو معنا دا کړی د چې لفظ د ترک مقدر دی لا احمدک على ترک شیء اليوم اخذته لله چې واخست تغیر لپاره زمانہ نو زه حمد نه بیانوم تعالی را په ترک داغي باندې بلکې په اخذ حمد بیانوم یعنی ته چې واخل مانه زه خوشالم په ترک نیم خوشال او روایت د مسلم او دلته می ونسخه د اجهدک دا لا اجهدک اليوم لشيء اخذته لله ز لا اشق عليك ز مشقت نا چوم پتا باندې فی شین فی رد شین تطلبه مني او تاخذو چې ته خلی په دې نه مجبورم چې به امرا ترا ولا بدل اجهدو هغه معنا شو چې لا اجهدک اليوم فی رد شین او که احمدو شی لا احمدک اليوم لترک شین بلکې په اخذ د شی باندې صفت کوما فقال امسك مالک فانما ابتليتم وازما الی شوي فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك دا د بنی اسرائیل خلقونو دی باب کې وروړل شي باب قول الله عز وجل ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم اصحاب الكهف قصه شروع نو دا هغه بادشاہ په وخت کې چې هغه وو کافر او مشرک چن ځوانان د مالدار د وزرا او زامن هغه په توحید لکو درېدل باری تعالی د دې دا واقعا مونږ ته بیانې دا دې غرض د لپاره بیانې چې مونږ زړور کی هغه دعوه خپل باندې د کبراو د وړاندې ګوره دا ټول قوم او بادشاہ او رعیت ټول خلک ګډوډ او د یو څو نفر د بادشاہ د وړاندې پکلکه باندې ودرېدل مشکل چې پیښ شو ان ارض الله واسعه فتهاجروا فيها مشکل وته پیښ شو د هجرت لار اختیار کړه او لاړ الغار ته ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا دا ګمان کې چې اصحاب الكهف والرقيم رقیم کې اختلاف شته دی خو د معنا دا خسته چې مراد د رقیم نه فاعل بمعنى مفعول واخلا دا د رقم نه دی په معنا د کتابت سره نو رقیم معنا مرقوم دا غ تخطیط ته اشاره ده چې په کم باندې دې اسامی لیکل شي دا چې کله بیا دوی ودو شو سره پاسه 300 کاله وزدادو 9 نو دا 309 کالو بیا چې کله خدای تعالی دی بیا را ژوند کړل راويخ کړل نو حیران شو دا به څومره وخت شوی نو چاوي چیرې دا خو به ورځ را باندې لکه چې وته دا نابل وی نه لکه چې نیمه ورځ دا ځکه تل ورته چوکت الله ولاړو نو بس به وی چې دا خبره پرې دی زې سو کولېږي چې نن بینه سروړي راته او چا تال ګوري ونه وای هغه استاد لاړل تا ا پیسې جو خو دی هغه نن به پیسې نه پیژندې ودا دې څه شروړي دي ودا ولې دی وخت پیسې دي کنه ودا خو موږ نه پیژنو هغه دی گاونډي دکاندار ته ودا روپۍ تو ګره دا څه شي دا خو یې نه پیژن دا خبره یو دکانداران پر راغون دي سړی سره 90 روپۍ دا دا کم 0 روپۍ دا 300 کاله خو ډېر عمر یې کنه کې خور څه بدلېږي او اکثر خو چې بادشاہ بل په باندې راغی بس پلاغه نومبای په باندې راغی کا سپینو 0 روپۍ وی هغه خبره خور شو خلک پر راغون شي او سړی راغلی هم دا خبره کوي چې مونږ پرون تلیو التاو پرون میرا خستی د کورنه ته څنګه دانه پیژنې خو ایسته خبره وزیر خزانه ته ورسېده وزیر خزانه ته چې ورسېده دی وخت کې نو دا بادشاہ مومن دی دا خلک دهریان دي منکر خدا دی د شپې دعا کړې چې الله د یو دلیل کارنامه وخای چې دا خلک د ازما خبره تسلیم هغه دعا د اسباب خدای تعالی برابر کړل خزانی وزیر کیوں قتل تاریخي چې وکړه ای سره نمونه کې پرتاو دا هغه کافر بادشاہ په وخت کې 309 کال وړاندې د دې هغه وخت د زمانہ دا بادشاہ پوي شور باندې مومن بادشاہ وستا مرګري چرته دي دا تاریخ دوی ته یاد چې دا څه نفر تللی دی او بادشاہي په دیوال والے دیوال دی په کې دنه پرخي دي بیا راغله غلطه چې وکتل دی ټول التو د تعالی واپس وفات کړل هغه قوم او رعیت دا ټول صحنه ولیدا نو د دینه مخ کې چې کله هغه بادشاہ د دلته دیوال پسې خېجو د یو وزیر په دی رحم راغې یو کانی باندې زر زر د دوی نمونه ولیکل او هغه د دلته د دیوال کې خدا وای ځکه څوک شپون کې څوک پیراشي دا دیوال بوران کې دی برو باسي نو دا رقم چې کوم دی وی دا کتاب المرقوم دی دا رقم نه په معنا د کتابت سره نو فاعل بمعنى مفعول په معنا د مرقوم سره واخلا دا هغه تخته د چې دوی نمونه په لیکل شوی دی ربط تعالی قلوبهم
پټای د صبر لګولې موږ په زړونو دوی باندې یعنی الحمدلله صبر غړ کې واچو موږ دوی ته صبر. اوس دې تا ته وی د مثال پس د موسی علی السلام په واقعا کې تاسو ته ذکر شوی دی چې لولا الربتنا علی قلبها مور د موسی علی السلام په زړه چې موږ د صبر پټای نه وی لګولې او موږ په کې القا د صبر نه وی کړی نو قریب و چې دی حل ویلې وی. قلنا اذن شتتا ان افراطا کوم چې تعلق د تعالی او حدیت نه بغیر بل خبرو کو دا خو به افراط دی جور ظلم دی غلو او غلو دا او قلبهم باسط ذراع بالوسید وسید معنا الفنا مخې د غار تا او مخې د ارشی تویل کیږي او جمع او سید راضی او صد راضی او ویلې شی الوسید الباب باب تم ویلې شي او ګره بل لغت کې راضی موصدا المطبقه بند کړي شوی اسد الباب او اوسدا ای اطبقا دروازه په څور بند مباتناهم ينحيناهم ژوند کلم دوی لرا او ورتوي چې لاړ شي روټي راوړي ايهم اسکا طعاما کم چې اسکاوي طعامنا یعنی اکثر ریعا معنا اکثر طعاما وضرب الله على اذانهم فناموا دشو نو رجما بالغيب علم يستبين چې وضاحت در تنوي ولم يستيقنوا په یقین منوي دا څه خبره مکوې دا وشتل غیب دي. وقال مجاهد تقلدهم نور یادې پر خدل بيدوی لرا تتركهم ذات الشمال. باب حديث الغار حديث الغار دی پسې متصل راوړه ځکه چې دی رقم کې اختلاف دی. بعض علما وایي چې ان اصحاب الكهف والرقيم خو هغه معنا ده چې هغه تخته د جنمونه په لیکل شوی دا مغوي دي او بعض علما وایي چې دا رقم چې دی دا غدرې کسان دي چې دی حدیث کې مذکور دي چې هغه په غار کې باران نه پټ شوی او بیا په کانه راغې خپلې بند شو څوک خبر نو نو دی په خپل کې ویل چې راځي سنیک عمل چې وی هغه وسیله کوي خدای تعالی لرا دې شي دا مشکل حل شي نو دی درې واړو خپل یو عمل وسیله کړی دی خدای تعالی د مشکل نه خلاص کړی دی دا وسیله بل عمل دا جایز ده. نو بعض روایتو کې راځي چې دا رقم دغه خلق دی او بیا حدیث محشب پیش کړي د بازار او طبرانی نه به اسناد حسن د نعمان ابن بشیر پر روایت چې نبی اسلام نه اوریدلی دی یذکر الرقیم قال انطلق ثلاثه فكانوا في كهفنا هغه روایت ته اشاره شو. قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثه نفر ممن كان قبلكم يمشون اذا صارهم مطر فاووا الى غار فارتبط عليهم فقال بعضهم لبعض انه والله باب د غار په دوی باندې بنش په واسطه د کانی باندې بازو توي انه شاندار والله يا هؤلاء لا ينجيكم الا الصدقه یاد بدرنه کی تاسو مگر صدقه پس دعا دیو کی هر یو استاسنا بما په سبب دا غیالم چې تعلمي انه قد صدق فيه دې رښتینه پاغي کې خالص صلی الله علیه کړی. فقال واحد منهم يوددين اللهم ان كنت تعلم انه كان لي اجر عمل ان كنت كشرطي شنو دغه وهم چې مواشي اعتراض ذکر کړی دی کې دی شي زم دا ان مخفف من المثقل شي چې د اعتراض ورک شي انه شاندار كنت تعلم تا علم دې چې انه كان لي اجر اعتراض به ختم شي کنه دی وی چې اوس دا خو مؤمن دی نو څنګه وین كنت تعلم کته پويږي چرته خدای تعالی په علم کې شک کوي نو انه شاندار كنت تعلم تا ته پته ده چې انه كان لي اجر او عمل لي على فرق من ارزنا ما سره مزدوری دی ورځي کړي وا په شرط د دې باندې چې زبور کوم هغه تا یو فرق څه ته ویل کیږي درې اسو غلوخه چې درې پیمانه پکې راځي من ارزنا دوري جنا فذهب وتركه اگر انا لاړ په سمره ورشو دای ما ته پر خدای مزدوری واني كنت عمدت ما قصدك دغه فرق لرا فزرعت موکر لغی لرا اسوار من امره وګرځي د امر او مرجع دغه دی خبره ته چې ماغه بیا خرڅ کړل هغه پیسو باندې می بیا اشتری تو واخیست دغه نه بقرن یو غوا وانه واتانی دراغه ما ته سمونه پس زمانه خپل منظوري غوښتا ما ورته ویل من لا تلک البقر هغه نه بیا بچی شوی ودل تړي را پاده د غواګانو ته جوړه ده ځکه بقر راضي بقره نه راضي بقر پډیرو اطلاق کې دی شي بقره یوي اور ته قص کو قزاغه بقره لرا
فسقها نبوز غزان لرا ځان سره. فقال لي ان مالي عندك فرق من رز زما خطا سره چې کوم دی یو هغه درې پیمانی د ورجو دي فقط ما ورته چې ور شقست کبوز دا غواګانی فإن من ذلك الفرق دا غین دي فساقها نو هغه بوت فإن كنت تعلم اني فعلت ذلك نشان دار تا ته علم دي چې اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج علينا نو جدای اسانی راول په مونږ باندې او دا مشکل نه مخلاص کا فانساقت عنهم الصخره انشقت وچو دي دا د دوی نه دا کانه دا غټ کانه په من دو پلې شو دوی ته پکې لګ رڼا راخکار شو. هغه دویم دعا کوي چې اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت مز راتلم بدویتا هرشپا بلبن غنم لی زما د غډانو هغه شوته په مترولل یو ورځ زرست شمات انهما د دین لیلتنی وشپا هغه باران ګر کړي او چرتا فجیت زرالما وقد رقدا دیو د شیو حالدار اهل زما چې بیبي زما د عیال او بچی زما یتدواغون من الجوع ایتسایحون چغیوالی یا استغیثون مددون غختل زمانا فریادونه کول د لوګي د لاس چې شو دراکا وکنتم مزلاسقیما ما دې تنور کول شو دا تر دې چې یشربا بوای زما مور پلار اوس کی ترڅو مې چې مور پلار کلی نه وي نو ما بخلو بچو ته دا نور کول. فکرهتو نو ما بدو ګڼلو قزهما چې را بیدار کم دی دوس دا اوس کلک شیخ دی کنه د پزان لازمه کړی چې مور پلار به اول کی زما بچی به باد الګه اوس وځي دوی ته ورکا بیچنه نه دې چغي وਹੀ پم دې حال مې دې پرې خودل او هغه کراوي قومم د خوب وځي بس هغه جام مې ډک او سر ته وتناستي ما چوس کله دا راويخ شي چې شو دا ورکم تا دا عمل دا علم او د فقاهت په باب کې کتفهم د تفکر دا او چې د نورو ته ورکړې مسله دا سي دا هغه خاصه موجودي لیکن د خپل فکر باندې د خدای د رضا لپاره دا کار کړی دی د تعالی پاغه دغه دعا قبلې دغه عمل باندې تاجر ملو شوی نو وای چې فکرهت نوقدهما وکرهت ادعهما او دا من بدو غن چې دی پریک دما فاستکننا چې دی ضعیف شي لشربتهما یعنی التي فاتت عنه شربتهما او یا لعدم شربهما د وجد الناس کلو د دینا یعنی ما قام روټی نه د خړلې او ترک العشاء حرم بډاواله راولي نو فیستکننا فیضعفا دی بضعیف شي کمزوري بشي دا مې بدګن لکه دی پرېګدم فلم ازل انتظر حتى طلع الفجر فان كنت تعلم اني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساقت عنهم صخرا فانشقت حتى نظروا الى السماء دمر شو چې دی اسمان ته پکې وکتل خراوته نشو. فقال اخر الله ان كنت تعلم انه كانت لي بنت عمنا زمانه ترلروا اغدا حب الناس او مال زما ډیره خوخوا و اني راوت عن نفسها ما مطالبه بد وکړه داغینا بارد نفس داغي کې هغه من راوړه مگر دی ویل چې تبا راتل کې مال را بمیت دینار نسل 10 روپۍ فطلبتها ما دا روپۍ ولټولې حتی قدرت ما قادر شم پاغي پیدا میکړي پس راتل مې وکړه په دغه روپو سره دیتا ور میکړه دیتا فامكنتني من نفسها پس دې قادر کړم قادر کدي مال را خپل ځان باندې یعنی مقایرا کړه. فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفضل الخاتمه الا تكسر مما توا اغه مهر الا بحقه مگر په حق سره چې هغه حلت دی یعنی نکاح صورت جوړ کنو به چار سکے. فقمت نذفات سيدما تركت الماء 100 دینار روپۍ می مت پرې خوې. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا أغير وتلا. باب النبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امراه ترضع ابنها اذ مر بها راكب وهي ترضعه فقال حتى يكون مثل هذا فقال اللهم لا تكلني مثله ثم رجع في الصدي ومر بامراه تجرر ويلعب بها فقالت اللهم لا وزنانه وراخل شو خلق في لوبي كولي مثلها فقال اللهم اجعلني مثلها فقال اما الراكب فانه قاتل واما المراه
يدعوها ويقولون لها تصدق وتقول حسبي الله وبه. قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يصيب بركيه يكاد يقتل العدو. رکیه کوئی تویل کیږي بیا دا عام دی چې هغه چک شوی کانه لګیدلی ک نه لګیدلی او کوم چې بیا کانه نه لګیدلی خاص لفظ دا غیر پر جب دی او قلیب دی. جاءت بغي من بغيا بني اسرائيل فنزعت موقعها فغفر لها به. بغي هغه زناکار خزی تویل کیږي. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان نعم حجنا على المنبر فتناول قصه من شهاب. دا اخري سنه 51 په اخري د خلافت کراغلی دی حج ته وغلته خطبه ویلی دا نو دلته فلاره چ روان دی په یوزي کې ولیدل قصه من شعر یو کوڅې د وختانو چې پاغي کې نور وختان مکس شوی او مواصلت پکې شوی نو وکانه فی ید حرسین او غو په لاس یو پیردار ده کی باډی ګارد کی فقال یا اهل المدینه اين علماؤکم چرته دی علما ستاسي چې تاسو منع کی د منکراتنا سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ينهي عن مثل هذه د دین منع کړی د چې د کې مواصلت دی وصل د نور وختانو د په وختانو کې او پاغي لعنت وریږي ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم د بنو اسرائيل له توکلینه دا په باب کې راوړه شاغي زنانو چې کم دی دا طریقې شروع کړي چې خپل وختانو کې به نور وختان مکول مواصلت چوتل کیږي لعن الله الواصل والمتوسله هغه ته اشاره کوي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن نبي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه محدث دلته په معنا د ملهم سره دی یلقي الشيء في روعه مخکینی امتونو کې ملهمینو هغه ته القاغانه کې دي او انه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب او کدا زما په امت کې وینو عمر بن خطاب پکې دي نه هغه ملهم دي هغه ته القاغانه کې اکثرین پرې باندې دي او بیرستو محاشستا سویش پاره سما اشتي غوازي منزله جليله من منازل الاولياء چې دوی ته الهام کېږي وقال بعضهم هو من يجري الثواب على لسانه وقيل من تكلمته الملائكه فاکثر محدثین شارحین وایي چې دلته محدث په معنا د ملهم سره دی القا ورته وشي فكانه قد حدث به ګویا کې د خبرې په دی باندې شوی چا ورته کړی دي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابي صديق ناجي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل توبة قال لا نور هغه راهب لرا دا کې دي چې عیسی علی السلام نه بعد زمانو ذکر رهبانیت هغه ایجاد کړیو ان مخک رهبانیت نو ابتدعوها ما كتبنا عليهم رازي دی پیدا کړی دا رهبانیت فسأله چې زما توبه قبول شي فقال له هل توبة قال لا فقتله هغه په قتل راهب چې لګر پیرو هغه په قتل نو فجعل يسألوا تنگ نظر یو کړ تنگ نظر یو الکاغه توبه وباسي خورته وای چې نو بس هغه په سیمل فقال له رجل شاورته وی چې قريه کذا وکذا فلانه قريه لارشه اغلتا زاهدین علما دي فادركه الموت دلار کرالند کدل مرګ دا اوس پنځه د توبېل تروان نو فنا بصدره نا که حمزه مخکې تل ممدوده راوړي نا نو معنا مال بصدره او چې دې ملکیږي ځنکدن کې هم دا هغه بل علما صلحا چې دي دا غیر مدرسې د کلی په خوا باندې میلان کوي په سینه باندې مال بصدره زور کوي چې اوس کور رسېږم او یا فنا بصدره بعد بصدره نبي به د خپل کلی نه یاد کې چې د خپل کلی نه د هغې په طرف ځان لري کولو په سینه باندې او کنا اشینو فنالا انا فمال بصدره دا وی په طرف باندې نحوها طرف دا وی تام فقط سمت کله چې روح تختل کېږي فرشتي هغه اسرائیل اسلام کاروي خلاص کی کنه پس مخ سره شرطره ورسیږي فرشتي د رحمت یا د عذاب
نو کچرتا نیک بخت وي د رحمت فرشتگان روح په جنتی ورېخمو کې تاو کې بدبخت وي نو بیا د عذاب فرشتو تلاش کې ورکړي شي نو دواړه راورسي وقت سمت فی ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب جګړه سره کوي ایو ورتوي چې الکه دغه ګناهونه قتل نه کړی هغه دوی مرتوي د فند توبې اراده کړی دا فاوح الله الی هذه ان تقربي واوحى الی دلته اختصار دی ها ته تعالی ته دا جګړه زی باری تعالی ورتوي چې تاسو د ازمکه کچ کړي چې د کور ته نږدې دی کداغي کمزې ته چروان دل ته نږدې دی تاسو دا کچ کړئ فاوح الله الى هذه ان تقربي واوحى الى هذه ان تباعدي نتل ته حقیقت کې د ازمکه چې واده کور ته نږدې و نو خدای تعالی امر کوي اوحى امر کوي دی الى هذه د ازمکه ته ان تقربي چې نږدې شه او بیا امر کوي الى هذه دی بل اړختن تباعدي چې لری شه د دې کور اړه والا تزمکه ته امر کوي لری شه او دا اولیاء طرف ته چې کوم صلاحات وي نږدې شه نو بس هغه غونډه شو کنه نو وقال قيسوا ما بينهما باری تعالی ورته امر کوي چې اوس اندازه کوي منځ دي فوجد الى هذه اقرب بشبرنا پس مندکل شو الى هذه طرف داغه صلاح او اولیاء او علماء داغي د کلی په خوا اقرب بشبرني وولش فغفر له نو بخنه ورته وکړي شو دا حدیث ګوري تاسو ته ډیرو سيزونو کې فائدہ درکې یو دا خبره چې کوم تاسو ته وابیان ال حدیث وی چې لکه شیخ ته پکې څه ضرورت دی او د صالح مجلس ته پکې څه ضرورت دی او ماته د مری درګ نه نږدې دی او بدل ته به توبې وباسم کنه نو دا د مری درګ نه نږدې خود ته پکور کیو کنه د هغه خواته ولې زی دلته به توبې استلی وکړه بیا چې روان دی دا باری تعالی فیصله دا کوي چې د هغه ځای ته قریب دی کدی ځای ته قریب دی د صلحاو دا دربار ته دا قرب څومره فایده کوي چې فقط دا یو لښ نزدېکت په وجه باندې ته بخنه کیږي نه رسیدلې عمل نه دی رسیدلې هم نه دی نو ته سوچ کوو چې به صلحاو دربار ته ورسیږي د ایلاس کلاس ورکی او د خپل ځان لپاره بخنه د هغه په زبان باندې وغواړي هغه به څنګه شرافت نه لري یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عاقل ته اشاره قمقل تکو تک تخر دي خره نه تخکو تک پکار دی چوته کوناټو ته ونی سیاسي پويږي نه بابیان یادوم کنه او خيار ته اشاره پدې کې ډیرو خبرو ته اشاره شته چې چا کې عقل یې پدې پويږي رسول الله او مجلس تاثیر لري کنه لري ځه علي رجا نبي سلمة نبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق بقرة ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق انا ورته وای مونږ نه پیدا شوی د سورلې د پاره انما خلقنا للحرث مونږه دلته مراد د بقرینه باغ نر داغي وي مونږ د حرث د پاره پیدا یو چې په مونږ کول به کوي د سورلې د پاره غزان ته خوان پیدا دي خر پیدا دي نو د حیران شفقال الناس سبحان الله بقره تکلم غواده چې کوم د خبرې کړې دي او خبرې کوي قال نبی علیہ السلام فرمایل فإني أؤمن بهذا انا وابو بکر وعمر ز تصدیق د دې کوم زم کوم ابو بکرم کوي عمرم کوي وما هما تم مودا دواړه موجود نو د مقام کې دا موجود نو دلته نبی علیہ السلام اشارات د دې خلافت تکړه ډیرو زینو کې هغه مبارک ویلي زمام دا یقین دی دا صدیق اکبر او د عمر فاروق هم په دې یقین دی چې باری تعالی په غوا کې دا قدرت ته قادر دی چې په داوغه گئی او دینا خبري رو باسي د انسان په زبان ځه وبينما رجل في غنمه صاد السيف فذهب منها بشاة فطلب حتى كانه استنقذ او دارنګي یو سړی او چې هغه ګډانو سره ولغې کې او اذ عادت ذئب حمله وکړه تجاوز وکړي و د ګډ زبانه عین یو ګډ او چته کړه د ور پسې حتی کانه استنقذها منه دا د خپل نه راخلاص علي ورته وی هاذا استنقذها مني ده خدا زمان اخلاص اکلا فمن لها يوم السبع یا يوم السبع يوم السبع ان سوق بد دي نگهبانی په ورځ د سبع باندې وحشش تاسو په سبع کې هغه ویل دي چې کدا چرتا دا شي چې السبع په سکون سره شي نو بیا بعض علما وایي چې دا په دنیا کې د هغه زینوم دی چې کوم زی سره به محشر لګي د څوک به دی لره په ورځ د قیامت باندې او بیرته پیرت کوي چې دغه ورځ باندې خو بیانو لیوانم نشته چې هغه د ګډانو پسې بیګرځي دا تعویل بعید دویم تعویل دا کړی دی چې
مراد د دین ادا دی چې انه من سبعه الرجل اذا زعرت د فزع او د یری په معنا باندې نو معنا دا چې من لها یوم الفزع اورز د یری باندې چې خلق و تختی د مال نه بیا وسوک وی کېدې چې د قیامت زلزلې ته اشاره ای وغیرہ دا دویمه معنا دلته مراد کړی دا او دریمه زمن د فتنې دی مراد شي احادیثو کې راځي مدینه منوره باندې بداس یو ټیم راشي چې ساوازه د خوف بغړ شي یو دم به خلک د مدینه منورې نه وتښتي چې وتښتيږي نو دا ټول ګډان به بغیر دراعي نه پاتې شي او په دغه باغونو پټو د مدینه منورې کې به لیوان ګرځيږي دا څه وخت به راشي نو دا هغه وخت اشاره ده زمن د فتنو کې چې یو دور داسې د فضا په مدینه منوره راځي ما ته دغه راجح تفسیر ښکاری من لا یوم السبع دغه دی چې مدینه منوره باندې به هغه لیوان را ګډيږي هغه ورځ دا د فتنې ده چې خلک به ټول وتی خوف او خطر بوي ممکن لکنن سبا اسبابو کې خوف او خطر د دینه جوړ شي او د موازه شي چالک پلانې کفار او ملک په دې ټیم استعمالي خپل یو دم خلک تبلیغات چوش یوزي نو بس هغه دشتو د هر طرف نه چې کوم دی هغه لیوان را دن کیږي په دغه ځینو باندې هغه ته اشاره ده یوم لا راعي لها غیري هغه ورځ چې نه وي راعي دی لره غیر زمانہ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فاني اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر وما هما ثم دي دوار نو دل تازه قال حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب عن صاد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل عقار غیر منقول تویل کیږي مسغه زمکه مراده کجرو باغونه مرادی کم شي چې نقلول نشي دا عقار فوجد الرجل الذي اشترى العقار مندکل دی مشتری چا چې دا عقار خسته دی په دې زمکه خپل کې جرتن فيها ذهب یو منګوټه چې پای کې سره ضرور نو دومره تقوادار دی پس دو ویل هغه چاته چې چانه دا عقار خسته او خود ذهب کمی واخره دا سره دا ستادي ما تا نظمکه خسته دا لم ابتع نم دا خسته الذهب اغم دې پاک سره دی هغه ورته وی چې فقال الذي لو الارض ما بيعتك الارض وما فيها مکه مې درکړي سره د ما فيها دا تا کیږي دواړه سره په تحاکم لاړل یو رجل بل ته چې څه فیصله وکړي چې دا چا کیږي کله هو داوود علی السلام فقال الذي تحاكم اليه هغه چاته چې دی فیصله وړي واغه ورته وی لکما ولد فیصله اخلاصي بچی لری قال احدهما لي غلام وقال اخر لي جاريه قال انكح الغلام الجاريه دی الکته دا جاریه په نکاح باندې واخلې وانفقوا على انفسهما منه او به خرچه کوي دا غي دواړو باندې او دا غي په واده باندې دغه سرو زرونه وتصدق او دواړه تصدق نه تو کوي د خیرات نیت پکې وکړي ځه به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر وعن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي انه سمع يسال اسامه بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون قال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس ارسل على طائفه من بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم طاعون دا یو عذاب چې لګل شي په وړل د بني اسرائیل باندې یې د شو فرمایل على من كان قبلكم دوی مراد دي فاذا سمعتم به بارض فيوزه کی تاسو اوریدل چې دلته طاعون دی فلا تقدموا علی مورذ پاغيبان او واذا وقع بارض او که یوزه کی واقع او تاسو پازمکه کې وای طاعون غړو فلا تخرجوا موزي فرارا منه دا وجد تیختنا دا غینا چې تیخت کوي دا خو تیخت د قدر الله ناراضي طبيعت تخت ما دلته روایت د سره د محمد بن منکدر نم دی وعن بن نضر پاس سند کې درته ویلي دي د دې پورې دا روایت د محمد بن منکدر هر چې روایت د ابو النضر دی نو هغه د الفاظ ویلي فلا تخرجوا فرارا منه لا يخرجكم الا فرارا منه دغل تبیا لا يخرجكم الا فرارا لا يخرجكم الا فرارا منه چې دی کدا فرارن مرفوع شي معنی جوړه ده او کدا فرارن منصوب شي لکه چې دلته ده تخلل راځي نو معنی پیدا شو چې لا يخرجكم چې مرفوع شي مو زید فرارا منه په حال کون تاسو کې لا يخرجكم چې نو باسي تاسو لرا الا فرار منه مگر فرار ده دینه یعنی کم بل ضرورت نه بل څه مسله نه یا مطلب جنازې ته وته یا یو بل
نیت دی چې زه سبا زما او شپې نه تعاون داسې مقصد نه فقط نیت دی د فرار وي نو داسې مکوئ نو په حال کون تاسو کې لا یخرجکم الا فرار منه چې نو باسي تاسو لرا د دینه مگر فرار مو باسي داسې مکوئ علت وتو مو فرار وي دا مکوئ نو په حالت درفه کې دا معنا صحیح شو هر چې صورت د نسب شي به معنا دا شو چې نو باسي تاسو لرا مگر ندیو باسي تاسو لرا مگر د پار د فرار د دینه نو بیا دا خو متضاد شو د لا تخرجوا فرارا منه سره موزه د فرار د پاره او دلته ورته وای چې نو باسي تاسو لرا مگر د پار د فرار دغه کې د نسب صورت کې محاشی او قول دار اخسته چې قال بعضهم لفظه الا هذا غلط من الراوي دا د الا دا لفظ دلته چې دا غلط من الراوي ده قال ابو النضر لا يخرجكم فرارا منه لا يخرجكم فرارا منه دا سي الفاظ او دویم تعویل پکې دا کړی دی چې دلته تقدیر دی اصل دی لا تخرجوا اذا لم يكن خروجكم الا فرارا منه موزي انوي خروج تاسو مگر د فرار د پاره د دینا دا سي موزي نو بین چول دا شو چې خروج منیانغو چې کم دی اغا خروج دی بنیت الفرار نه نفس خروج نه راجح دا چې دا د مرفوع شي به مثلا ناراضي قال ابو النضر لا يخرجكم الا فرار منه قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا داوود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى يعمر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرني انه عذاب يمسه الله على من يشاء من عباده وان الله سبحانه وتعالى رحمه للمؤمنين ليس من احد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل دا رحمت ګرځول د مؤمن د پاره نو د بل قوم د پاره عذاب دی امت رحمت دی ليس من احد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا طالب د اجر وی او د یقین په دی وی چې انه لا يصيب الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر شهید کړي دی کو وفات شو قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شان المرأة المسلمية التي سرقت قالوا دا هغه زنانه ده چې فاطمه بنت الاسود بن عبد الاسد دا بنت اخي ابي سلمى دا د معزز خاندان نو ترقی دا اور باندې شوی و ان قريشا اهمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت اچولیو په هم کې دوی لرا هغه شان د زنانه مخزومیه چې فاطمه نومې ده هغه چغلای کړي و دې ډېر په غم کې چولیو کدا لاس ته پریشي د خپل د قریشیانو د خاندانی خزره دا به غټه بدنامي جوړ شي غیرتناک خلکو کنه هغه ګوره دا زنا او دا دارنګ دا غلا چې کوم دي دا د خپل غیرت نه ډېر بد غنل کې شریعت به وو کنه به دا ډېر بد غنل فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم څوک به سپارشي خبر دی بارکه نبی اسلام ته وکي چې خیر قریشی دا او د حالات ته مکټ کوي نو به خپل کې ویل فقالوا ومن يشتري عليه څوک به چې هغه زړوري په نبی اسلام باندې نشته بل یو قسم الا اسامه ابن زید دا پیچرګه کو حب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا محبوب د نبی اسلام دی هغه ډیر ګران دی نو فکلمه اسامه تاوی ولا غراغ نبی اسلام ته دې بارکه سپارشي خبره وکړه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله فحد من حدود الله كما تشفعتنا کې کله چې گواهان نه پیش شوی په قضا کې د زنا هر قسم د حدود مسلوي دا خبره پټه پاتې شو نو دا سړی مفوض دی اله مشیت الله تعالی ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذا مشیت کې داخل دی چاته خوخی بخي چاته خوخ نه بخي دا دي ځانه مغي تفریق دي ځانه مغي تفریق دي کما مثلا رالا اقرار یو ک پخپل باندې او یا په گواهان پیش په صورت د گواهانو کې بیا چې گواهان کله پیش شو غ حد نافذ دی مطلقاً بیا پکې نور کار نه کی او په صورت د اقرار کې کده اقرار وک چې دا کار ما کړی دا زنا ما کړی دا نو دی وخت چې کله په د باندې غ حد جاری کیږي او د حد جریان په وسط کې انکار وکم حد در طرف کیږي جریان په وسط کې انکار وک
هم حد رفع کیږي ګوري او د گواهانو په صورت کې چې ده چې گواهانو یو ځل اقرار وکړ بد حد نافذ دی بیا ځکه هغه کم چې دوی څنګه ساره او صحابي مبارک نو هغه بیا اخر کې منډه والي وا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته دې ته به ویل چې ولې مونږ پرې خودو په دغه وخت کې دې چې دغه وخت کې انکار کړی وي نو دا حد چې کم دی هغه غیر مرفوع عند الناس ویخه غیر مرفوع عند الناس وی حد او سیاست فرق هم دا دی چې سیاست مرفوع عند الناس وی او حد غیر مرفوع عند الناس وی حد چې کله نافذ شو د دنیا خلک د سپارښو کې بیا نه قبلېږي بس به نافذ وي مثلا د اغلا دعوه په وشو گواهان پیش شو او چې کله لاس کټ کیږي اچا چې په دعوه کړي سیب زه خو د دعوې نه بس اوخته ما بس ته دا سم نه غواړم پیسې ته نه غواړم خدای معاف کړي نه به نه معاف کړي یو ځل چې گواهانو شادي به سم نه غواړي د بندنه بلاس کټ کیږي او یو سیاستي خبرې دي چې کوم ځکه امام ته وایي دا حد نه سیاست دی هغه فرق هم دار چې سیاست مرفوع عند الناس وي یو سړي به نافذ کی بلکې به سفارشو کې نه وي نافذ او په حد کې سفارشونه کار نه کوي اتشفوا في حد من حدود الله ثم قام فاختتب يهود رضا نبی اسلام خطبه شروع کړه ثم قال انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف وتركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد فايم الله قسم بالله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها داغي لاس به من پرې کړي حد کې سفارش کار نه کوي